قی وهلو سره روزه نه خرابېږي. که هغه یو وار قی ووي او که لس واره ووي، که په تشه خوله ووي او که په ډکه خوله سره قی ووي، خو په قی سره روزه نه خرابېږي. دا په خلکو کې مشهوره ده، بیا خاص کر په زنانو کې دا مشهوره ده. اکثر زنانې داسې دا سوچ او فکر وایي چې په قی سره روزه خرابېږي، نو بیا د روزې وروسته دوی روزه راګرځي. نو دا یاد ساتئ، په قی سره روزه نه خرابېږي، په قی سره روزه نه ماتېږي. که هغه یو وار یې ووایي که سل واره ووایي او دغه رقم که په تشه خوله ووایي که په ډکه خوله سره قی ووایي، په قی سره روزه هېڅکله هم نه خرابېږي. د چا روزه وي، که هغه نر وي که زنانه وي، نو د روزې په حالات کې، د روزې په دوران کې نو دی قی ووهي. که هغه یو وار وي، که لس واره وي، که په تشه خوله وي، که په ډکه خوله سره وي، په دې سره روزه نه خرابېږي. فتاوای شامي صفحه نمبر 402 جل نمبر 2. نو په دې کتاب کې داسې لیکلي دي فتاوای شامي کې چې په قی سره روزه نه خرابېږي، که هغه په تشه خوله وي، که په ډکه خوله وي، که په یو وار وي، که په سل واره وي. ها هلته روزه خرابېږي چې کله یو چا ته قی نه ورځي، یعنې په خپله قی نه وایي او دی راولاړ سي په خپله قی، یعنې پر دا په ګوته خوله چاخ کې په زوره قی ووایي، قی خو دته نه ورځي لیکن خوا یې ګرځي، دی راولاړ شي دا ګوته په خوله چاخ کې او قی راولي، قی وایي، بیا روزه په خرابېږي. که دغسې تا ته قیونه راځي، خوا دې ګرځي، هر څونه چې قی وایي، په قی سره روزه نه خرابېږي. که یو څوک راولاړ شي په قی سره قی وهي، په خوله باندې ګوته چخ کې قی وایي، په دغه روزه خرابېږي.